طلب چې مدرسې ته تللی که نه او یا په لاره به څوک مخې له راغی هسې د خلکو تاثرات څه وو چا به څه وي چې اوس په دې عمر کې مدرسې ته داخل شي نو د ډېرو خلکو دا و او موږ زما په خپل هم دی زمونږ کېناستو ډېر زیات مسله وه ښه دي چې دا نورې خبرې خو خیر موږ له کشرانو سره کېناستو یا دغه هسې خبره نه وه خو موږ ته به د ناستې ډېر زیات تکلیف ځکه موږ زیاتتر په ولاړ یا د چې په کرسۍ اته خو بیا مفتي صاحب ویلي که تاسو خیر دی په کرسۍ کښېنئ نو په کرسۍ خو جایز نه ده چې تاسو په دغه بیا څه وخت کې بیا ماته نو دغه آزاد خو بالغ وو شاته به یې راته مېښولو او له پاسه به پیم ته کېناستو د دې علم نه علاوه بهر دنیا او د مدرسې دنده دنیا تاسو څه فرق محسوس کړ لکه تاسو په خپله وي چې ما ته به بالغ کېښوده که نه مطلب دومره ریسپیکټ او دومره عزت تاسو څه فرق ته چې کله لاړئ اول ځل او ستاسو نه کشرانو عموما ټول هغې سره ناسته څه تاسو څه فیل کول ډېر ناشنا خبره کله چې تاسو داخله اخیسته که نه نو کور کې مشوره کړې او بچو سره یا وړو سره که نه ډایرکټ لاړئ په غیر د هغې نه هم داخله واخیسته او چې کله داخله وشوه نو اولنی ټلیفون دې چاته کړی هره سخته چې وخوا دې ټوله عبور کړه هغه سفر دې کمپلیټ کړه بچي دې څو دي او په بچو کې دې بچا علم کړی دی که نه اول هم په اخري تپوس کوم اول هم په پولیس کې وای اوس هم په پولیس کې هغه اولنی وخت کو هغې کې عزت سیوا کو اوس عزت سیوا شو او حقیقت ته زموږ په معاشره کې ما په خپل ژوند کې په دې نږدې معاشره کې دا یو ډېر ناشنا او عجیب سړی ولیده په ډېر زیات عمر کې درس نظامي 8 کاله دغه سخت مشقت او تکلیف چې ناسته ورته ډېره ګرانه وه خو همت یې ونه بېله حوصله یې ونه بېلله ټایم هغه یې ښه پرفیکټ ټایم یې ورکړو او هغه 8 کاله درس نظامي چې دی هغه یې ښه بهترین انداز سره کمپلیټ کول بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دې وخت کې چې کوز پاو کې ناست یو موږ سره ډېر محترم سب انسپکټر پولیس ډپارټمنټ کې کار کوي جناب سلطان زیب صاحب مولانا سلطان زیب صاحب موږ سره ناست دی او حقیقت دی د موږ د معاشرې یو ډېر ناشنا کردار زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شیر کوم او هغه دا دی چې عموما تاسو کله وګورئ زموږ تاثر علمیه دا خوره د زموږ ذهن او کنسپټ په دې خبره باندې داسې جوړ شوی دی چې پولیس هغه علم نشي حاصلولی ډاکټر علم نشي حاصلولی پولیس کې څوک لاړ هغه بیا مدرسې ته نشي تللی خو چونکې مولانا سلطان زیب صاحب موږ ته وښوده چې دا خبره غلطه ده ډېره مهرباني مولانا صاحب موږ ته د ټایم راکولو تر ناول خو مختصر شان خپل تعارف وکړئ ډیوټي کوم ځای کوئ او پولیس ډپارټمنټ کې کله بدلې شوې زما نوم دی سلطان زیب د موضوع شکولۍ سره تعارف ساتم صحیح او 88 کې بتې شویم چې په هغه کې شانګله او سوات یو ځل وه ټیک بیا موږ خپل فرایض سرانجام ساتلو بیا په 2014 کې زما پی ټي ایس سوات ته ټرانسفر وکړ چې په هغې کې موږ نوي هلکان چې کوم بدلي شي هغوی ته موږ ټریننګ هم ورکوو تربیت ورله هم ورکوو صحیح نو په هغې کې بیا موږ ته دا سهولت میلاو شو چې د ماسپښین نه وروستو زموږ کلاسونه نه وي نو په نوي کلي کې په عثمان آباد کې داسې مدرسه کولی شوې چې ماسپښین نه وروستو به هغوی باقاعده د مفتي عدنان صاحب دی د دوی دا مشوره شوې وه چې یاره ماسپښین نه وروستو د علم ترتیب یې جوړ کړی نو بیا د خیر سره موږ د هغې کې داخله وکړه او پروس کال یې په 2023 کې زموږ هغه موږ د خیر سره سفر پوره کړو درس نظامي کمپلیټ شو هسې د پولیس ایز ا پولیس تاسو کار کوو په ډیوټۍ باندې مدرسې ته تګ دا ذهن څنګه جوړ شو چې اوس لاړ شم او علم حاصل کړم اصل کې دا چې سړی د علماو سره محبت ساتي د ښو خلکو سره مواد ساتي یا د دوی په محفل کې کښېني نو د هغې اثر کېږي خامخا ما به اکثر د دې علاقو چې کوم کسان به اکثر آخري کال به دستربندي وه نو ما ته به اکثر کسانو دعوت راکړو یاره تاسو زموږ د ماحول ته راشئ موږ به لاړو د هغوی سره به کېناستو نو زموږ به دا شوق پیدا شو چې دا پلانکې نن فارغ شو د پلانکې زوی او دته پټکې په سوېږي دغه وشو بیا په 2013 کې ما 4 میاشتې د لاړم نو په مختلفو ځایونو کې ما وکتل چې بعضې ځایونو کې به داسې مشران کسانو هغوی به راتله او علم به حاصله هغه هم زما شوق پیدا شو او بله خبره دا ده چې زما پلار هم ډېر زیات صفات شوی دی د هغه ډېر زیات دا خواهش و دعاګانې به یې کولې
یاره زما خو په دې بچو کې دا نه شو چې خدای پاک زما په نسو کې وښي اوس افسوس دی چې هغه وفات شوی دی که نه چې هغه لیدلی دی نو نه تاسو د فراغت د مخکې وفات شو هغه زما په 2009 کې وفات شو او بیا په 2013 کې نه تبلیغ شعبه اختیار کړ د هغې نه وروسته 2014 کې بیا ما داخله وکړه ټیک صحیح کله چې مدرسې ته تللی که نه په لاره به څوک مخې له راغی هسې د خلکو تاثرات څه وو چا به څه وي چې اوس په دې عمر کې مدرسې ته داخل شي نو د ډېرو خلکو دا و او موږ زما په خپل هم دا یقین نه و چې زه کله مفتي صاحب خواله لاړم ما ورته ویل یاره زه داخله ده ما ته ویل چې په کوم یو کې حالي نو ما ورته ویل یاره داسې اسانه ونه ته وګوره چې یو کال 2 والی صحیح نو 2 کالو کورس کې ما ول داخله وکړه نو هغه چې ما پاس کړو نو په کال بیا ما ته ویل چې ته په دې اولا کې ولې داخله نه کوې دا اول نه نو ما ورته ویل سر جي زه خو په نوکرۍ یم پته مې نه لګي ټیک نو ما ته ویل چې نه ده زما حوصله اوچته کړه ما ته ویل چې ته اراده وکړه او دا خو د الله پاک دین دی ته شوق ساتي او ته دومره په شوق سره راځي نو الله تعالی به تعالی مقدر کړي او تا ته به اساني پیدا کړي جمعه ټیک ته چې موږ په حرم کېښودو ما دستخط وکړه بیا موږ شروع وکړه نو په منځ کې مشکلات راغلي وو خو الله پاک آسان کړ ټیک هغې کې زموږ د افسرانو چې کوم دغه د ټرانسفر د ډېر پسې راغلي الله پاک د هغې هغه کوم دغه چې وو هغې بندوبست وکړو په اسانۍ سره زموږ هغه سفر طی شو بلکې پروس کالي نه بل کالي دورې حدیث وړه دوره کې زما مدین ته ټرانسفر شو هغه د دغه واده د کرونا کال چې و صحیح او بیا هم هلته ماته خدای پاک داسې اسانه کړې وه چې زموږ کومه تاڼه چې وه د هغې په شا باندې مدرسه وه ټیک زه به د هغې سهار به زه تلمه او د 12 بجو پورې په هغې کې ما سبقونه ویل کله ناکله به چې ماته مشکلات یا داسې به دغه نو بیا به هغوی نه ما چوټي کوله نو دې استادانو د هغوی یا د دې مدرسې ټول موږ سره ډېر محبت او ډېر په اکرام سره زموږ دا کړو موږ ځکه د دې وجې نه موږ حوصله نه بایلله خو چې کله به موږ تلو نو زموږ حوصله به اوچتوله موږ له به یې ډاډ راکولو نو مشکلات یې سړي ته ټیک صحیح خو چې سړی طلب کړي نو الله پاک ورته اساني کلاس ته چې کله لاړی اول ځل او ستاسو نه کشرانو عموما ټول هغې سره ناسته څه تاسو فیل کول ډېر ناشنا خبره نه ښکارېده نو ناشنا خبره خو بالکل وه او بلکې زمونږ کېناستو ډېر زیات مسله وه چې دا نورې خبرې خو خیر موږ له کشرانو سره کېناستو یا دغه خبره نه وه خو موږ ته به د ناستې ډېر زیات تکلیف ځکه موږ زیاتتر په ولاړ عادت شو په کرسۍ عادت ټیک 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 خو بیا مفتي صاحب دې وي که تاسو خیر دی په کرسۍ کښېنئ نو په کرسۍ خو جایز نه ده چې تاسو په دغه بیا څه وخت کې بیا ماته نو دغه هم آزاد کړو بالغ و شاته به یې راته مېښودو او له پاسه به پیم ته کېناستم بیا ورو ورو دا عادت مې دغه کېدو ډېر زیات پر مې تکلیف و خو الله پاک په دې اخري کال کې بیا اسانه کړه اوس تقریبا زه څه ګنټه یوه نیمه زه کېناستی شم په هغه وخت کې به زه 15 منټه هم نشم کېناستی صحیح خو تاسو برداشت مې کول د دې علم نه علاوه بهر دنیا او د مدرسې د دنده دنیا تاسو څه فرق محسوس کړ لکه تاسو په خپله وي چې ما ته به بالغ کېښوده که نه مطلب دومره ریسپیکټ او دومره عزت تاسو څه فرق محسوس کړ نو موږ ډېر زیات فرق محسوس کړو لکه بعضې نیم خلکو په دې زړه کې دا یوه خبره ده چې دا قاریان علما دوی تعصب کوي یا دوی دغه نه کوي یا دوی محنت نه کوي او دا نو موږ ته دا پته ولګېده چې دوی په یو کمه خرچه باندې په کم وخت کې ډېر زیات محنت کوي خلکو ته ډېر زیات عزت ورکوي کم کالجونه کم یونیورسټۍ چې موږ ولیدې کمې سکولونه چې موږ ولیدل په هغې چې کوم د هغوی کوم عزت ورکوي د هغوی نه دوی زیات عزت ورکوي او شوق پیدا کوي بار بار سړي ته د هغې مناسب او ځکه چې دوی سره دغه دي انظر الناس منازلهم چې کوم سړی د څه شي قابل دی د هغې مناسب هغه ته عزت ورکوي نو د دوی د حوصله او افزایي په وجه باندې موږ دا علم سفر وکړو ډېر په هره موقع باندې موږ ته ډېر زیات عزت راکړی دی صحیح او موږ به یې لکه د عام دغه سره هم نه حسابولو او موږ به کوشش دا کولو چې دوی ته هم موږ داسې موقع ورنه کړو چې یاره عام طلبه داسې ووایي چې یاره پلانکي سره خاص خیال ساتي او زموږ سره نه ساتي خو بیا هم زموږ خو کمزوري وه کله به ډیوټي وه کله به دغه خو بیا به دوی زموږ خیال ساتو او په هر دغه کې به دوی ویلو مو چې که چېرې تاسو دې دا کوئ نو د ده مختلف مجبوریان دي د په پولیس کې ذمهواري ده او دا تاسو ته پته ده چې اکثر دوی ته چوټي نه میلاوېږي اکثر د دوی ایمرجنسي او تاسو به عام طلبه له داسې شیان نه دا کوئ د هغې وجې نه خلکو ته دا پته ولګېده چې ټیک صحیح کله چې تاسو داخله اخیسته که نه نو کور کې مشوره کړې او بچو سره یا وړو سره که نه ډایرکټ لاړې بغیر د هغې نه هم داخله واخیسته او چې کله داخله وشوه نو اولنی ټلیفون دې چا ته کړی
نو داسې لکه زمونږ دغه هم نه و، زه خو په هلته فیملي سره پاتې کېدم، ښه دي نو ما کېدای شي چې ویلي مې او کېدای شي چې ویلي مې هم نه، صحیح خو اکثر به چې ما راکړو نو کور کې به ما پورې دغه هم کولو چې یاره ته په دې عمر کې به ته څه حاصل کړې، خو ما به ورته ویل نو خو بیا ښه وه، یو کال چې ما سبق وي، یو کال نیم دوه، نو بیا ما خپل کور ورته مې هلته یو مدرسه وه، ما ته زه دراسات ووایم، نو هغې هم یو کال وي، خو هغې بیا دغه نه شو کولی، ځکه چې زما که مې بچنګۍ چې وي هغه هم په مدرسو کې دي، صحیح ده نو بیا د کور مشکلات وو، نو بیا ښه هغوی په دې خبره باندې پوه شو، یو کال چې هغوی تقریبا دا وکړو، نو زما سره بیا په دې 2017 کې د بیرون ملک سفر هم کړی، تبلیغ کې تبلیغ کې درې میاشتې موږ لګولې، ها. نو د هغې په وجه هم د هغوی ذهن جوړ شوی، نو ډېر زیات هغوی به خپل برداشت کولو، اکثر به په موږ ناوخته لاړو، ټیک. هغوی ته به دغه دنګولي د نور مشکلات وو، خو هغوی برداشت کولو. صحیح هره سخته چې وخوا دې ټوله عبور کړه هغه سفر دې کمپلیټ کړه د بچي دې خیر. څو دي او په بچو کې دې بچا علم کړی دی که نه نو دا الحمدلله زما د خیره سره اووه بچي دي، 4 جنکۍ دي ښه دي او 3 هلکان دي، نو 4 جنکو کې 2 زما، یوې زما څه کالې آخري درجه ده، یوه زما فارغ شوې ده ښه دي او ماشاءالله مفتي کورس هم کړی دی صحیح او قابل هم ده، او مدرسه کې بیا دغه هم کړی ده، ناظرۍ هم کړې وه ډېره په دغه باندې تجوید سره، نو خپله مدرسه هم هلته چلوي او بله ماشومه مې علم سفر کې ده، په اخرنۍ درجه کې ده، او زوی مې د خیره سره دومره دی لکه دی چې ښه دي د ده نه به لږ وروسته وي، هغه د قاري شوکت صاحب سره په سکول کې هم دی، لکه سانه دغه وي مدرسه وي بیا سکول وي، نو زما خیال دی چې څه کال یې 12مه سپاره یادوي صحیح او ښه دی، دا که نور هلکان ماشومان دي هغوی مې به انشاءالله تعالی داسې دا سفر ساتم. صحیح اول هم په اخري تپوس کوم اول هم په پولیس کې وای اوس هم په پولیس کې یې هغه اولنی وخت کو هغې کې عزت سیوا که اوس عزت سیوا شو نو دې کې خو ډېر زیات عزت دی، هغه خو موږ به دغه هم نه وه، دا خو زموږ یو د هغې د زړه نه عزت دی، ټیک هغه که چا موږ له کوو نو په دغه کې به یې کوو، اوس خو زموږ چې څوک عزت کوي نو د زړه نه د محبت نه عزت، د عزت په نظر باندې دغه کوي عزت کوي او محبت راسره ساتي، نو دا زموږ لپاره ډېر زیات ښه دی، او موږ دې خلکو ته وایو دا هم چې یاره تاسو د علم نه ځان مه راکوئ، الله پاک به ته اسانوي، من طلبه فقط وجده، چې څوک طلب وکړي که نه د کوم کار وکړي نو الله جل شانه ورته اسانوي، موږ دا یو نمونه ځکه ورکوو چې یاره نه سړی الله پاک نه محرومه کوي، بله خبره دا ده چې یو سړی اراده وکړي که نه نو که چېرې دا کار سرانجام نه شي نو ثواب خو ده ته میلاویږي که نه، که مرګ راغی بیماري راله یا څه دغه راله نو سړی محرومه کېږي نه، خو چې موږ د زړه نه، او بله خبره دا چې دعاګانې مو غواړي سړی او د الله پاک نه سړی قبلوي مو، داسې نه ده چې موږ بعضې نیم کسان ته سړی وایي د تبلیغ په دغه کې یا په دغه کې نو دی وایي چې زه قبول کړم چې خدای پاک به ما قبول کړي چې زه به لاړ شم، نو دا ټیک ده چې الله پاک به دې هم قبلوي، خو ته به طلب هم کوې، څه نه څه به ته محنت هم کوې، د الله پاک نه به غواړي هم، خپله مجاهده به هم کوې، ځکه بعضې نیم وخت کې د دین په هر یو کار کې مجاهده راځي، زه چې تبلیغ په 4 میاشتو کې ځې نو به کور به ته ورانېږي، مسلې به درته راځي، ته به دا پرېږدې، داسې چې علم حاصلوي یا بچی لېږي نو په دې کې هم ډېر مشکلات راځي، دا مشکلات چې ته برداشت کړي نو بیا به تا ته د دې ثمره سالمه ملوي. تھینک یو جی ډېره مهرباني الله مستعد قدرمنو کتونکو تاسو د مولانا صاحب خبرې اترې واورېدې او حقیقت ته زموږ په معاشره کې ما په خپل ژوند کې په دې نږدې معاشره کې دا یو ډېر ناشنا او عجیب سړی ولیدو چې په ډېر زیات عمر کې درس نظامي 8 کاله دغه سخت مشقت او تکلیف چې ناسته ورته ډېره ګرانه وه او همت یې ونه بېله حوصله یې ونه بېلله ټایم هغه یې ښه پرفیکټ ټایم یې ورکړو او هغه 8 کاله درس نظامي چې دی هغه یې ښه بهترین انداز سره کمپلیټ کړ او باقاعده طور هغه یو سند یافته عالم دی د خپل د پولیس ډپارټمنټ د کار کولو سره سره هغه دغه درس نظامي هم کمپلیټ کړو دا موږ ته دا پیغام او یو میسج راکوي دا یو عبرت دی موږ دپاره که موږ ډېر هم مصروفه یو موږ ډېر هم په غټ جاب یو که موږ وغواړو نو موږ ډېر په اسانه باندې علم حاصلولی شو پر کوربه شي په الله ته ورکړي اجازت او ګورئ همدم چې